وای چې ما یادومه او مه کیسې کوم مولوي صاحب، ما یادومه او مه کیسې کوم مولوي صاحب، ته د خپلې مسالې کوم مولوي صاحب. ستا شینخال او تورو زلفو کې څه کار دی؟ ته خبرې د مکې کوم مولوي صاحب. ستا شینخال او تورو زلفو کې څه کار دی؟ ته خبرې د مکې کوم مولوي صاحب. منګه پرېږده چې په لپو لپو یې اوسکو ته غړپونه د سر کې کوم مولوي صاحب. قربان منګه پرېږده چې په لپو لپو یې اوسکو ته غړپونه د سر کې کوم مولوي صاحب. ستا د عشق په ټپو کې هېڅ کار نشته، عربۍ کې زمزمې کوم مولوي صاحب. ستا د عشق په ټپو کې هېڅ کار نشته، عربۍ کې زمزمې کوم مولوي صاحب. زه تپوس د میخانې چې کوم پاګل یم، ته تپوس د مدرسې کوم مولوي صاحب. او زما کال وشو د یار کلي کې پروت یم، ته بېغمه سې روزې کوم مولوي صاحب. دا شینخال او تورو زلفو سره څه کار دی؟ ته خبرې د مکې کوه مولوي صاحب، او موږ پرېږده چې په لپو لپو وسکو ته غړپونه د سر کې کوه مولوي صاحب. موږ پرېږده چې په لپو لپو وسکو ته غړپونه د سر کې کوه مولوي صاحب. دې نه مطلب شراب دي چې موږ پرېږده چې په لپو لپو شراب وسکو او تاسو د سرکې دا خبرې ډېرې ډېرې کوئ چې دا سرکه ښه شی دی، تاسو پکې سرکې وسکئ او ستا د عشق د ټپو کې هېڅ کار نشته، په عربۍ کې زمزمې کوه مولوي صاحب. ستا د عشق د ټپو سره څه کار دی؟ بیا خلک وایي دا مولوي صاحب په دې شعر باندې پوه نه شو. هلکه د پښتو دا موږ ټول پښتانه یو، زمونږ چې دی نو مادري ژبه دا ده، زمونږ پښتو ده. ته ماته ووایې چې موږ په پښتو نه پوهېږو، ته مې پرې پوهه کړه. دې کې بل څه مقصد شته بیا یې مولوي صاحب په پښتو نه پوهېږي. هلکه ته مې پرې پوهه کړه که نه، په دې کې که ستا بل څه مقصد وي نو بیا ماته ووایه. نو که ته دا خبرې کوې چې علماو پسې لګیایي او زه تپوس د میخانې کوم پاګل یم او ته تپوس د مدرسې کوم مولوي صاحب. وي زه چې د میخانې تپوس کوم دا خلک وایي چې دا پاګل دی، او ته وي دا لګر د مدرسې تپوسونه کوو، موږ مدرسو والا د پاګل وایو چې څوک مدرسه پسې ګرځي. نو ته څه کوې؟ نو میخانه څه ته وایي؟ میخانه هغې ځای ته ویلی کېږي چې په کوم کې شراب کل عام څښلی کېږي، زنا پکې کل عام کېږي، ډبې پکې ګډېږي، همدغې ته میخانه ویلی کېږي. میخانه جومات ته نه ویلی کېږي. نو څوک چې دا خبرې کوي علماو پسې، نو من اهان العالم فقد اهان الرسول، ومن اهان الرسول فقد اهان الجبريل، ومن اهان الجبريل فقد اهان الله، ومن اهانه الله فقد پکې په خپله ولګوه چې سړی څه دی؟ کافر دی. مونږ چې څوک الله پسې خبرې وکړي دا کافر دی، څوک چې په پیغمبر پسې خبرې وکړي موږ وایي دا مرتد دی. زموږ ټول خلک دې پسې لګیا دی، او نبي علیه السلام وایي څوک چې عالم پسې خبرې کوي همدغه سړی مرتد او کافر دی. څوک چې عالم پسې خبرې کوي همدغه کافر دی. چا چې په عالم پسې خبرې وکړي داسې شوه لکه دی چې په رسول پسې خبرې وکړي، چا چې رسول پسې خبرې وکړي لکه داسې شوه دی چې جبریل علیه السلام پسې خبرې وکړي، چا چې جبریل علیه السلام پسې خبرې وکړي داسې شوه لکه الله پسې چې خبرې وکړي. چا چې الله پسې خبرې وکړي د آخره جمله خو پکې په خپله ولګوه که نه مسلمانه. څوک چې په الله پسې بد رد وایي نو د ده کوم ځای ځای کېږي؟ دا سړی یقیني مرتد دی، یقیني کافر دی. څوک چې الله پسې خبرې کوي نو دا خلکو څه کوو؟ ادنا کار یې راغستو او لا یې لاندې کوو، ادنا یې د باندې کوو. دې خلکو دا کار و، دا د بني اسرائیلو کار و چې لاندې کار به یې بره کو، بره کار به یې لاندې کو، غوره کار به یې لاندې کوو، لاندې کار به یې بره کوو. دا د بني اسرائیلو کار و. دې خلکو کې ما د بني اسرائیلو راغلی